انډیا بیګا د پاکستان پشپک ځایونو باندې یو بوزدلانه حمله کړې ده چې د پاکستان آرمي ورته هم قراره جواب ورکړی دی. په پاکستان کې د انډیا طرف په کم ځای کې حمله شوې ده. د انډیا کم جهازونه د پاکستان آرمي راغورځولي دي. ډي جي ایس پی آر هم یو ډیر اهم بیان جاری کړی، په هغې باندې هم خبره کوو. مکمل تفصیل در سره د بیګانۍ د انډیا د حملې تفصیل شریکوم چې پاکستان څنګه قراره جواب ورکړی دی. پاکستان ول شپږ جنگي جهازونه راغورځولي دي چې کې د فرانس یو جهاز هم شامل دی او دغه جهاز انډیا ته فرانس ورکړو چې دغه جهاز د پاکستان آرمي راغورځولو سره دغه جهاز ریټینګ کې هم فرق راغلی. دغه د جهاز ریټینګ هم راغورځلی په انټرنیشنل سطح باندې او د پاکستان آرمي چې کم قراره جواب ورکړی، کم موتوړ جواب ورکړی دی فل پاور سره، په هغې باندې هم په دې ویډیو کې خبره کوو. راځو چې ټول نه پهله خو د انډیا چې کم جهازونه راغورځېدلي په هغې باندې خبره کوو. په هغې کې 3 رافیل جهازونه شامل دي چې دا رافیل جهازونه انډیا ته فرانس ورکړي دي. یو پکې جیګوار یو جهاز دی، یو پکې سخوی دی او یو پکې MiG-20 دی، دو پکې MiG-20 دی. مطلب شپږ جهازونه د انډیا راغورځولي دي د پاکستان آرمي. خو د انډیا آرمي صرف د 3 جهازونو تصدیق کړی دی او 3 نه بیخي منکر دی. جی په جوابي کاروای کې د پاکستان چې کوم ایر فورس ته چې کومه جوابي کاروای کړې ده نو انډیا ته 3 ایر بیس هم تباه کړي دي. یو ول ډرون راغورځولې دي او متعدد چیک پوسټ چې کوم دی هغه ول هم تباه کړي دي. جی پاکستان کې ټویټر کولاو شو خو د پاکستان حکومت انټرنیشنل فلایټس او ډومېسټک فلایټس په ټولو ایرپورټ باندې بند کړي دي. چې انډیا چې کوم د پاکستان په شپږ مقاماتو باندې حمله کړې و د هغې څخه تفصیل لا سره چې په بهاولپور باندې انډیا د طرفې اټیک شوی دی چې بهاولپور کې یو مسجد هم ټارګټ کړی او جومات هم ټارګټ کړی دی. بهاولپور کې ټوټل 31 زخمیان شوي دي او 15 کسان شهیدان شوي دي. بل کوټلی کې هم د انډیا طرفې حمله شوې ده چې کې 2 شهیدان دي او 2 پکې زخمیان دي. بل مریدګي د پاکستان یو علاقه را چې پاره کې مسجد ټارګټ شوی دی چې پاره کې هم صرف یو کس شهید شوی دی. مظفر آباد کې هم صرف یو ماشوم چې کم دی هغه زخمی شوی دی، دلته هم اټیک شوی دی انډیا طرفې. بل سیالکوټ کې انډیا یو کلی ټارګټ کړی دی چې پاره کې څه داسې جاني نقصان نه دی شوی. حمله چې کومه شوې ده نو هغه د آبادۍ په ځای باندې نه ده شوې، په ویران ځای باندې شوې ده. نو دا د پاکستان ټارګټ شوي علاقې دي بهاولپور، کوټلی، مریدګي، مظفر آباد او سیالکوټ. دا پاکستان د طرفې د انډیا طرفې د پاکستان ټارګټ شوي علاقې دي. جی بل ترکی د طرف نه پاکستان ته هم امداد را رسیدلی دی، جهازونه را رسیدلی دي چې پای کې هر قسم جنگي اوزار او نور هم چې کم ریسورسز په جنگ کې استعمالیږي ترکی طرف پاکستان ته خو زبردست امداد راغلی دی. اوس ډي جي ایس پی آر د حواله سره هم بیان جاری کړی. ډي جي ایس پی آر ویلي دي چې انډیا د پاکستان په شپږ ځایونو حمله کړې ده او پاکستان آرمي ورته قراره جواب ورکړی دی فل پاور سره. څومره هم د پاکستان ریسورسز دي هغه ټول استعمال شوي دي. جنگي مطلب څومره هم زمونږ پاور دی فل پاور سره مونږ هغې له ریپلای ورکړی ده. دومره نقصان یې زمونږ نه دی کړی چې څومره د هغې شوی دی. چونکې یو طرف لکه تاسو وګورئ نو انډیا یو بزدلانه حمله کړې ده. ای وایي مونږ اټیک کوو خو لکه بیګا چې کوم اټیک کوي د شپې کړی دی چې لکه عوام اوده وي او آرمي چې کوم دی آرمي خو خیر زمونږ په بارډرو باندې یا ایر فورس چې کوم دی خو الریډي ایکټیو، خو بیا هم آرمي چې کوم دی انډیا آرمي یو بزدلانه حرکت کړی دی. جی اوس دې حوالې سره انټرنیشنل میډیا څه وایي په هغې باندې انشاءالله نوي اپډیټس راځي، انشاءالله بیا به سره شریک کړم. نو ویډیو کتلو زیاته مننه. والسلام.